محمد میں حوصلے راشی زړتا پنوم د محمد میں حوصلے راشی زبې توکړم د مره ځان به منصور کړم پدار کچرته مخې ته د یار زلفې خورې راشي هر ذره د هغه خاورې شي یاقوت او مرجان هر ذره د هغه خاورې شي یاقوت او مرجان چې کومه خاوره لاندې ستاسو د پڼې راشي زړه تا په نوم د محمد مې حوصلې راشي زړه تا په نوم د محمد مې حوصلې راشي کدی سری وینې په پڼو کې د جانانو لیدې تای پستا د لار په کاڼو بخولې راشي چې تقسیمیږي د کوثر جام او جانانو وایي چې تقسیمیږي د کوثر جام او جانانو وایي زلمی ته وایي چې ماته دې نږدې راشي زړه تا په نوم د محمد میں حوصلے راشی صرف پمیم میں ہم موجونا ترسینے راشی زړتا پنوم د محمد میں حوصلے راشی زړتا پنوم د محمد میں حوصلے راشي درود شریف وایي ډیر ماشاءالله دا مجیب زلمیو ډېر ښایسته خپل لیکلي شوي اشعار هغه په ترنم کې وې دونه خوند یې وکړو او د نبي علیه السلام په شان کې ډېر زیات اشعار ویلي ډېر ښایسته ښایسته اشعار یې ویلي زموږ حضرت صاحب دلته چې رخصتېدو نو ما ولیدو حضرت صاحب ورته یې مخ راته ښکاره کړه نو ما لیدلی یې وایي نو بیا حضرت صاحب په مخ باندې ښکل کړو که نه دا د علماو د ده سره محبت دی او د ده د علماو سره محبت دی نو الزامات وغیره پرې لګېدلي دي چونکې دا ډېر ډیجیټل دور دی او ډېر انتهایي احتیاط کوي خو زما او ستا چونکې شهرت نه وي ډېر که نه نو په ما او تا پسې څوک داسې لاس نه وي ډېر خو چې کم خلک داسې مشهور شي او هغه دنیا کې چې کم دی د هغوی اواز ورسي نو داسې خلکو پسې بیا ډېر لاس والی کېږي او بیا خصوصا داسې خلک چې هغوی د دین په نسبت سره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدح او د هغه په صفت په وجه باندې مشهور شي نو بیا خو ډېر خلک په هغه پسې لاس کوي او د هغه باندې د الزام او د تور کوشش کوي موسی علیه السلام باندې الزام لګېدلی پیغمبرانو باندې الزامات لګېدلي صحابو باندې نور اولیاو باندې الزامات لګېدلي هم د ده قسمه الزامات چې کم په ده راغلی دی نو انشاءالله الله به سرخرو کړي او هغه ملزم گرفتار شوی هم دی چا چې د بدنامۍ کوشش کو نو الله تعالی د دې مجالسو د نبی علیه السلام د دې اشعار او مدح په برکت سره الله د دغه الزاماتو نه سرخرو کړی دی خو بیا هم مونږ تاسو ډېر احتیاط پکار دی که څوک داسې د مسلمان په شان کې داسې څه خبره وکړي
نو موږ ته اسلام دا دعوت اول راکوي چې تاسو پرده راچوئ په مسلمان باندې او د بل مسلمان بیزتی دا مه کوئ. ان شاء الله امید لرم چې په دې یو څو ټکو باندې به زموږ د میلمه هم هغه خاطر هغه خوږ شوی وي او نور ستاسو ناستو کسانو هم امید لرم چې ذهن به ان شاء الله دا شیطاني وسوسات دا به ختم شوي. زه د مجلس اختتام او د هغې